سلام می قبول کړئ. محمود الله خان افریدی یم او دا ټیم موجود یم د پیښور د شیخانو په علاقه کې چېرته کې چې د 40 خاندانونو اجتماعي د واده پروګرام تابع شوې ده. د انتظامیې سره به هم خبرې کوو، د زلمو سره به هم خبرې کوو چې دوی د دې حوالې سره څه وایي. محمد انس بس دا نن سبا چې کوم رواجونه دي رسمونه دي دا دغه وجه پاتې وو. داسې زمانې له ود نور چې کوم په معاشره کې دي په کام کې دي د ځوانان جنکۍ ناستې کوم عمره د دې وجې ناستې چې هغې د وس نه لري. وس د دې وجې نه لري چې نن سبا د ډیمانډونه ډېر زیات دي د خلکو. چې ډیمانډ سړی پوره کولی نه شي نو ښه خبر ده چې دا کام دی او دا خلک دي د معاشره دی دا رسم او رواجونه ختم کړي او په ساده طریقه باندې سنت طریقه باندې د خپل ودونو نشو بیانولی چې څومره خوشحاله یو. زما نوم دی مفتی شهزاده حقانی د شیخانو علاقې سره تعلق لرم. 2 میاشتې او 10 ورځو کې الحمدلله د 24 کسانو د واده پروګرام الحمدلله د رباني فاونډیشن د تمام انتظامی د ملګرو د طرف نه د دې کلي ولس د دې وطن چې کم زموږ رونه خویندې وو هغې دپاره موږ د دې د سامانونو انتظام موږ سره په دې کې 14 جینکۍ دي چې هغې ته به موږ صرف د جینۍ سامان ورکوو چې هغه زموږ کلي د ولس رواج وي او دغه رنګې 11 پکې موږ سره هلکان دي چې هغې ته به موږ د الګ سامان وي چې کم دلته کې نکاح اسانه شي زناګانې به ختمې شي چونکې ډېر د بېحیایۍ دور دی نو سونه ډېره زیاته ګرانه شوه چې د خلکو د وس نه بهر دغه نه کېږي. زموږ په یو واده باندې 2,30,000 روپۍ خرچه شوې ده. جی ناظرین تاسو وکتله دلته کې د انتظامیې او د چې کوم زلمي دي د واده د هغوی تاثرات د دوی غټ مقصد دا دی چې نکاح دې اسان کړی شي. محمود الله خان افریدي سنو پښتونخوا پیښور.